السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحال به د ژوند په موضوع کې به عزتمندو. نن یو افسوسناک او دردناک واقعیا مخې ته راغلی ده. پتی مرګره کې ابوبکر هلک د ډاکټرانو د غفلت د وجې نه ډیر په بد حال باندې وفات شوی دی. پس وجته وفات شوی دی. ډاکټرانو څه داسې کار کړی دی چې دومره ښایسته ځوان ته وفات شو. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نیوی مهرباني کې زموږ د چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خو کې وسه ټلای نشانه وي چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. دوستانو الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. هر سړی د خپل وسه پورې ظالم دی چې سونه وسه رسی خو مر بدر سره ظلم کوي زیاتې بدر سره کوي. نن دا خستا ځوان ابوبکر چې ډیر سات بیمارو هسپتال ته تللی وو. ډاکټر صاحب ته اطلاع شوې ده چې ایمرجنسي مریض راغلی دی ډیر زیات سخت دی. هغه ډاکټر ظالم په خپل موبایل خپل غب شپ کې مشغول وو. اړو مریض له توجه نه ورکوله. نور داسې ډاکټران هم چې غوي هم خپل عيش او عشرت کې مشغول وو. د بل ژوندۍ او ورتاړو ژوندۍ نه ښکاری پر دو ژوندګو سره لوبي کوي. نن تی ابوبکر وفات شو. سبات نور داسې مریضان به راځي توجه به نه ورکوي خپل عيش او عشرت پکوي. نو موږ ته پکار دي چې د ظالمانو خلاف روزو احتجاج وکړو. خبرپور مذمت یې وکړو. الله تعالی دی ابوبکر ته مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دی الله تعالی د زړه صبر ورکړي. ازیر وه د پاره هسپتال سیل کړی دی. د کلی خلکو او د کور والي وي چې درې ورځې به موږ څه نه وایو. موږ ته د خپل انصاف راکړی شي. درې ورځې پس په هسپتال نه ډاکټرانو هم ختمیږي او موږ به احتجاج هم خپه درنه توګه کوو. تر څو چې موږ ته انصاف نه ملو شوی خای پوری به مونږه احتجاج کوو. او داسې ډاکټران چې خپل عيش او عشرت کوي مریض لا توجه نه ور کوي هغه دې مکمل د هسپتالونو نه لیر کړی شي. عزتمندو دا واز زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورونی معلوماتي ویډیو د لپاره زموږ د چینل ما در سره سبسکرایب کړئ. خو کې وسه ټلای نشانه وي چې هر یو نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. والسلام.